د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیر حکومت کې دوه پخواني مرکزی وزیران سېنیټر علي محمد خان او شهریار اپریدي د پنډۍ د اډیاله زندان څخه له خوشي کېدو وروسته یو ځل بیا پولیسو نیولي دي. د علي محمد خان دا دریم او د شهریار اپریدي دویم ځل دی چې له زندانه خوشي کېږي او پولیس یې د زندانونو د مخې نه ګرفتاروي. د عمران خان په تیر حکومت کې د کورنیو چارو پخواني مرکزی وزیر شهریار اپریدي د 3 امپیو لاندې له نیول کېدو وروسته د اسلام آباد د ډیپټي کمشنر په حکم د تیرو 15 ورځو راسي اډیاله جیل کې بندي وو او 15 ورځو د بند تیرولو نه وروسته چې پرون د نوې پرواز راخوشي شو نو د جیل د مخې نه بیا د پنډۍ پولیسو د 3 امپیو په اساس ونیولو. پاکستاني رسنۍ وایي چې د راولپنډۍ ډیپټي کمشنر د 3 امپیو لاندې د نورو 15 ورځو لپاره د شهریار اپریدي د نظربندۍ امر کړی وو چې دغه امر په اساس شهریار اپریدي په دویم ځل پولیسو نیولې دي او بیا یې د اډیالې جیل ته لېږلې دي. همدغه شان د عمران خان په تیر حکومت کې د پارلماني چارو پخواني وزیر او د پاکستان د سېنټ غړي علي محمد خان خوم پرون په دویم ځل د زندانه له راخوشي شوي او سم د واره په دریم ځل د اډیاله جیل د مخې نه د خیبر پښتونخوا پولیسو نیولې دي. په دریم ځل د علي محمد خان د نیول کېدو ویډیو په ټولنیزو رسنیو هم خوره شوې ده چې پکې هغه په دې ویلو لیدل کېږي چې د ژوند تر وروستۍ ساه به د عمران خان ملاتړ نه لاس نه اخلي. عمران خان دعوه کوي چې د هغه د ګوند تر 10,000 زیات پلویان نیول شوي او وایي چې دغه نیول شوو سیاسي فعالینو سره زندانونو کې غیر قانوني او غیر انساني سلوک روان دی. د تحریک انصاف ګوند زیاتره مشران چې له زندانونو راخلاصېږي نو پولیس یې یو وارې بیا نیسي خو یوازې هغه کسانو ته څه نه ویل کېږي چې د زندانونو څخه له خلاصېدو وروسته پریس کانفرنسونو کې تحریک انصاف ګوند د پرېښودلو اعلانونه کوي. عمران خان تور لګوي چې د ګوند په مشرانو یې د ګوند پرېښودلو فشارونه اچول کېږي خو د دفاع وزیر خواجه آصف بیا ویلي چې تحریک انصاف نه اوښتونکي مشران د دغه ګوند د ګناهونو بار نور په غاړه نه شي وړلی ځکه چې دغه ګوند خپلې لارې بېلوي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رانا ثناء الله تر مخه د 9 مای د پیښو وروسته په ټول ملک کې تحریک انصاف د مشرانو غړو خلاف 415 مقدمې درج کړې شوي. 88 پکې اطراحګرۍ د مادو لاندې او پاتې د نورو مادې لاندې کړې شوي دي او د 33 کسانو قضیې پوځي چارواکو ته سپارل شوي دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان